تا پیش کړ او امام ابن تیمیه مو چې جسم نه خبره خو یو شو کړه مناظره پس کو یا اورګه زما چې لفظ د جسم نه لفظ د جسم چاته هم د سلفنا اثبات یې نه دي نقل شوی چې الله تعالی ته لیس به جسم سلف صحابهونه ثابت ذکر کړه یو امام باندې یا په تابع فی الرؤیه یا برستی خو پرېدا سلف امام ابو حنیفه چې ویل دي چې الله جسم نه دی یا جوهر نه دی امام ابو حنیفه وایي دا الفاظ پرې دی دا طریقه د فلسفه دا الفاظ د فلسفه وي ضم الکلام د عربي کې د امام ابو حنیفه رحم الله قول ذکر دا غنه تاسو چې جسم جوهر عرض هغه پرې دی د الفاظ دا الفاظ دغه دي د فلسفه وي یو دویم دا کتاب چې تا پیش کې فقه اکبر نو په دې فقه اکبر باندې هډه غټه جرح ده کنه ابو مطیع بلخی خو تاسو ضعیف کړی دی هغه هم دوړي وړي کړی دی ابو مطیع بلخی مفتی صاحب ابو مطیع بلخی چې دی اگر که کوثری توثیق کوي کشمیری سے به توثیق کوي استاد او د محدثینو په اصطلاح کې ابو مطیع بلخی خو سره نه دی کنه دا فقه اکبر د امام بونی په هم ثابت او ډېر په مشکل به ثابت دی زما خبر اوري زما خبر اوري صحیح دی اورګه انا وایو یو بل درم جواب امام ابو حنیفه چې وایي چې الله جسم او جوهر نه دی د دې ماخذ په قران سنت کې وخایا شیخ الاسلام د قران سنت خبره کوي چې قران سنت کې د لفظ نه نفي نشته او نه اثبات نشته که کوم سلف یې نفي کړي نو قران زویما قران سنت کې ماخذ وخایا بل دا چې فقه اکبر ته امام شافعي ګوره د فقه اکبر متنازع کتاب دی چې دا د امام شافعي په حقیقت کې دی او کنه دی دا متنازع کتاب دی امام شافعي رحم الله پاتې شو تاسو د امام احمد نه نو امام احمد تسلیم درته بدر او تعارض العقل والنقل کې وخدله چې هغه ته معتزلي ویل جسم نو هغه ویل یاره دا جسم نه په قران سنت کې شته نه په کتاب سنت کې نشته دی او تاسو د جسم نه څه مقصد اخلي د دې مقصد نه دی معلوم هغه قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اوس راځو دې خبرې تا دغه حواله پیش کې ته د شیخ الاسلام نه تصریح وخی چې د الله نه جسم نفي کړي خو تا دغه نه مخ دا حمویه ده حمویه تا د دې نه مخ تاسو خبره وکړه چې کله شیخ الاسلام نفي د جسم کوي نو رد بکې په خلکو باندې چې څوک د جسم معنا اخلي مرکب د حیولا صورت نه یا مرکب د اجزاء لا تتجزا دستا سو ویله دې پسې په دې معنا سره شیخ الاسلام نفي کړي دې پسې رسته یو عبارت پیغه ده شیخ الاسلام په کتابونو کې چې جسم په معنا د قائم بنفسه د موجود بنفسه یا په معنا د الذي يشار الیه اگر چې دا معنی د جسم په لغت کې نه دي دا د نظار او اصطلاح د متکلمین او د فلاسفه خو په دې معنا سره که څوک الله ته جسم ویل ک کرامیو چوته ویلی دي نو دا غو سره به زمون خلاف په لفظ کې دا لفظ په کتاب سنت کې نشته دی مانن دا اطلاق صحیح دی لفظن دا اطلاق غلط دا وګوره زه د دین مخ کې مفتی صاحب دا حمویه دا وګوره وكقول الجهمي والمعتزله من قال ان لله علما وقدره فقد زعم انه جسم مركب وهو مشبه لان هذه الصفات اعراض والعرض لا يقوم الا بجوهر متحيز وكل متحيز فجسم مركب او جوهر فرد ومن قال ذلك فهو مشبه لان الاجسام متماثله دا د حمویه وګد عبارت ده دا صفحه دا 518 519 کې دی وی وكقول الجهمي والمعتزله من قال ان لله علما وقدره فقد زعم انه جسم مركب وهو مشبه وهم دا عبارت اخر ته رسوملي لان هذه صفات اعراض والعرض لا يقوم الا بجوهر متحيز وكل متحيز فجسم مركب او جوهر فرد ومن قال ذلك فهو مشبه لان الاجسام متماثله ګوره نو هغه نه دا ټیک شو کنه خدا بل درته خیم اوسه دی وایي چې څوک الله ته جسم وي دا مشبه دی در تعارض العقل والنقل کې مو مشبه دی او په مشبهه ته په مشبهه باندې فتوی دي چې په باندې سلف د کفر پتو لګولې نو تاسو وایي ابن تیمیه دا الله نه د جسم نه پیدا کړی پاتې شو دا خبره مفتی صاحب
جسم په دې دویمه معنا سره چې الذي يشار الیه یا په معنا د موجود بنفسه یا قائم بنفسه دا خپل شرقاید واخله دی فرمایي وای دغه دا واما اذا اريد بهما کله چې د جسم او د جوهر نه مراد چې القائم بذاته والموجود لا في موضع فانما يمتنع اطلاقهما على الصانع من جهه عدم ورود الشر بذلك بس شریعت کې نشته دی فرمایي وي واما اذا اريد بهما القائم بذاته الجسم جوهرنا والموجود لا في موضوع فانما يمتنع اطلاقهما على الصانع من جهه عدم ورود الشر وهم کنا شیخ الاسلام دا خبره کوي او د شیخ الاسلام نه مخکې ستا مشرانو دا خبره کړه شیخ الاسلام مجسم دی استاد مجسم نه دي اخو الله له ثابتي جسم او جوهر په دې معنی سره څنګه کرامیو ثابت کړل شر مواقف دا وګور تاسو شر مواقف وګورئ دی فرمایي المقصد الثاني في انه تعالى ليس بجسم في انه تعالى ليس بجسم وهو مذهب اهل الحق وذهب بعض الجهال الى انه جسم ثم اختلفوا فالكرامية بعضهم قالوا هو جسم موجود وقوم آخرون منهم قالوا هو جسم قائم بنفسه فلا نزاع معهم على التفسيرين إلا في التسمية إلا في التسمية صرف دا لفظ ثابت نه دی معنا ثابت ده نو تاسو ویله چې دی الله ته جسم ثابت دی هغه په معنا د موجود بنفسه قائم بنفسه خدا د کرامیو قول دی داستا مشرانو دا وایي دغه شانتي نبراس کې امام احمد لا يوصف الا بالله بما وصف به طبقات الحنابلة على بركه دا د امام احمد رحم الله قول طبقات الحنابلة دا بيعلاكي لا يوصف الله الا ما وصف به نفسه او وصف به رسوله متاسو سوای جسم اطلاقهم الله تعالی شوی په کتاب سنت کې او نه په نه شوی دا طبقات الحنابلة دا ابو يعلا ها نه تماته د سلف خبرند کړي دا وګورئ چې ما سره تلبیس الجهمیه صفحه 374 تاسو وایي تاسو د ابن تیمیه نه نفي نشي ثابتولی ګورئ قال وقال اهل السنه واصحاب الحديث ليس بجسم اهل السنه واصحاب الحديث ويقول الله جسم نه ولا يشبه الاشياء وانه على العرش كما قال الرحمن العرش استوى دا تلبیس الجهمیه دا جلد دریم او صفحه 374 دا ز نبراس عبارت پیش کوم ده فرمایي و اما اذا اريد بما اي بالجسم والجوهر ها 374 ده فرمایي واما اذا اريد بما بالجسم والجوهر القائم بذاته كبعض المبتدعه فانهم يطلقون الجسم على الواجب تعالى ويفسرون الجسم بالقائم بذاته والموجود لا في موضوعين بياوي فإنما يمنع إطلاقهم على الثاني من جهة عدم ورود الشيء بذلك مع تبادل الفهم المركب والمتحيز إيه لا يمتنع إطلاقهم على الواجب من حيث عدم صحة المعنى بل من حيث أنه ترك الأدب جائز دي خو ادب ايش الفتاوى في ضمن الترك مواقف دي يجي مواقف راوړ دا ثابت کړه اشر المقاصد را کسلورم شر المقاصد سلورم دا ګوري چې شر المقاصد د تفتزانی صاحب سلورم جل کې د فرمایي په 44 کې او په 47 کې د فرمایي وای د فرمایي وای دا وللمتكلمين خصوصا القدماء منهم في هذه التنزيهات مسلك اخر ففي نفي الجوهرية والعرضية أن الجوهر اسم لما يتركب منه شيء والعرض لما يستحيل بقاؤه وإن كان يصح في الشاهد أن كل جوهر قائم بنفسه وكل قائم بنفسه جوهر وكل عرض قائم بالغير وكل قائم بالغير عرض إلا أن إطلاق الاسم ليس من هذه الجهة بل من جهة ما ذكرنا بدلالة اللغة بس تقول قرآن سنة زتا استدعى ما شيخ الإسلام چې کوم خبره کوي مستا مشرانو کړی ده بیا په 47 کې وایي په دا کې دي 47 کې وایي وقال واما المخالفون فمنهم اطلق الجسم بمعنى الموجود والجوهر بمعنى القائم بنفسه والحق المنع شرعا واحتياطا ومنهم المجسم القائلون بانه جعل سوره الشام بياوي اما المخالفون اجراء الجسم مجرى الموجود فمخالف للعرف واللغه ولما اشتهر من الاصطلاحات لكن اطلاق الجوهر بمعنى الموجود القائم بنفسه بمعنى ذات الحقيقه اصطلاح شائع فيما بين الحكماء
دا ته کوي نه مفتي صاحب او زما اعتراض دا دی وی منل ستا تفتزانی الله ته جسم ویلې ستا تفتزانی الله ته جسم ویلې دا وګور دا 47 کې ګوره نه پیش کله مور کوا لكن اطلاق الجوهر بمعنى الموجود القائم وبمعنى الذات والحقيقه شائع بين الحكماء هغه جسم الله ته ویل شائع بين الحكماء نو حکما کنه نو د حکما خو تایید وکړه حکما تایید وکړه تاسو علم کلام ټول فلسفه دا مواقف راوړ دی فرمایي بس ټیم ختم ضروری بات ہے نا شیخ جی آپ انتظار کوم کوي تاسو حواله ورکړه وقال اهل السنه واصحاب الحديث ليس بجسمين دا سموي د دین له برلا شي هم دي سره وقال اهل السنه لګ مخک قالا دي د قالا نه لاندې تاسو ګورئ لاندې قالا تري حواشي ولا سوي دي اشعري لیکلي دا د قول نه لري دا شریک قول نجي سپیکر کې دا وایي دا جی ګورئ جی دا خو قال وای نو خدا شریک قول ذکر شوی کنه کې جی شریک قول دا خدا شریک قول ذکر تاسو جی ما خو ګوره تاسو په خبره کې تاسو خو زما خبر وره کنه ګوره جی دا د ابن تیمیه صاحب خپل قول نه لري کدا چې نه دا چې بل تاسو د ابن کمونه قول د په قول کې روبه سم مقاله بوي دا ابو البرکات چې دی چاته وي یو عجیب شعر ابن ملکه يهودي ابن ملکه داغه قول برو باسم شیخ حضرت صاحب نما خبره وره کنه دا تاسو حواله ورکړه د دې حواله نمخ کې وقالا دي حاشیه تراشه پر قالا کې راغلي چې مراد د قالا نه سوق ابو الحسن الشری دا د ابو الحسن الشری قول دی د ابن تیمیه صاحب قول نه دی راځي د ما نور حواله ته بس وخت لګ دی جماعه وخت لګ نجی دا د ابو الحسن الشری قول دی حاجی ګوره وخت لګ دی زرا حواله پیش کوم جی زمان نمبر دی کنه وای دا 225 صفحه ده اول جلد نه تاسو زما نمبر کې لګیږي وقال اهل السنه واصحاب الحديث او دا طریقه دا پایل شات طریقه دا قال سوق دا قال سوق دی شیخ دا قال سوق دی دا دې شوی قال دا سوق دی وقال اهل السنه یا خدا یا دې حواشی کوي وقال مراد ابو الحسن الشری دی تاسو لکه چپ شئ کنه تاسو ولې شور کوئ یاره به زه دا مناظره نه کوم که تاسو شور کوئ شور مه کوئ جناب قال ویلی دي دا مقوله د ابن تیمیه نه ده دا مقوله د ابوالحسن الاشعري ده دا یو تاسو چې کومه زیاتی خبرې کړې وي شیخ صاحب مبارکه تاسو چې کوم زیاتی خبرې کړې وي د ابو حنیفه صاحب د فقه اکبر چې فقه اکبر دا د امام ابو حنیفه کتاب لري دا د ستا خپل کتاب د شیخ صاحب مبارک د دیوبندیانو خطرناک قائد او دویم شیخ امین صاحب په دې دیوبندیانو خطرناک قائد کې تاسو په خپل باندې ویلي دي فقه اکبر د امام ابو حنیفه کتاب دی دا دې تاسو په خپل ویلي دي دا شیخ امین صاحب لګیا دی الله پاک دې جنت نصیب کی سره دا خیر دی جیوا خو تاسو وی دا غدر کتاب نه لري دا شیخ امین لګیا دی وی فقه اکبر دا او تاسو په تقریض کړی چې شیخ فقه اکبر دا امام ابو حنیفه کتاب دی او فقه اکبر جناب دو دي ښا یو پر روایت ابو بوتیه سره د ما تاسو ته دا وړو خبرې دي خو بس ما تاسو پنګری چې دا کوسي بدی بخکارو دا کوم شرح فقه اکبر چې راغلی دا مولا علی خاری چې کوم شرح کړی دا روایت ابو موتی نه دی ښا دا روایت حماد دی ما خپل کاتو ته پرې دی راکې نور بسم الله الرحمن الرحیم بیا واپس ورځه تلبیس کما دا هغه خو ما تاسو چې دا مقوله شیخ نه ده دا مقوله د حضرت وای مدته دا می تیاری کړی دي خو دغه میزایل اصل کې خطرناک دي دا دی شیخ صاحب مبارکه چې صفا د لفظ د جسم ویلي کړه چې انه جسم
امې دا دې تیاری کړي دي روباسه نو تاسو ما پرېږدئ که زه ولې به ختمېږي تاسو ما پرېږدئ شیخ ریاض الله دا دې وګوره دې پاڼې ته لفظ د انه جسمون وایي او دا به درته روباسم خو تاسو ما پرېږدئ چې زه خو لږ دا ګوره مېلمه چې خلک راشي ناول ولا چای ورکړي بیا بسکټ ورکړي بیا ولا کیلې کړي نو بیا ورته غوښه کېږي نو غوري میزیل خو وروسته خلاصون د مسلمان بیا غوري میزیل وروسته را روان دی که نه تاسو ما پرېږدئ چې لږه موږ کړه وډزوم روډزوم نو بیا غوري میزیل را روان دی ښه اور دا بل عبارت د شیخ صاحب په کار بس نورم نه کړم ښه دا راته لږ وښه دا د شیخ صاحب آخري عبارت په دا دی بخا شیخ صاحب نه بس څه زه به درته وروسته وښیم غوري میزیل کله چې غوري میزیل لانچ کوم ته ما لس منټه پرېږده غوري میزیل چې لانچ کوم نو علي به قاسم چې دا غوري میزیل لانچ کړ ورور دا بل عبارت ښه شیخ صاحب بس عبارتونو باندې آمنا وسلم نو کا هغه دا دی چې ان الموجود القائم بنفسه لا يكون الا جسما تاسو سوچو کې عبارت ربا سماتا 3 8 9 صفحه ربا تلبيس الجهميه ربا ابو عافيه دا خو چې موجود دی قائم به جسم موجود دی قائم خو تم زمين نو دې ته چا سلف کې جسم ویل دي دا په الله کې جسم نه ویل نو هم سلف کې چا جسم ویل دي شیخ صاحب تاسو ما پرې تاسو چې عبارت دا جی شیخ صاحب دا ډېر خطرناک عبارت دی تاسو اورئ که نه ابو عافیه تاسو ما لګورئ تو جلد نمبر کرو باسا جلد نمبر کرو باسا جلد نمبر کے صفحہ نمبر 259 شیخ حضرت سے گورا اور جلد نمبر 359 علی جی وخنا وختری نو څه شیخ صاحب دې ته موږ پوسټمارټم ویو دا پوسټمارټم به بیا کو کنه ها خوري جی دغه سفر ومعلوم ان كون الباري ليس جسما ليس هو مما تعرفه الفطره بالبديهه بل ما تعرفه الفطره بالبداهه ولا بالمقدمات قريب بالبديهه ولا بمقدمات قريبه من الفطره ولا بمقدمات بينة في الفطرة بل بمقدمات فيها خفاء وطول وليست بمقدمات بينة ولا متفقا على قبولها بين العقلاء بل كل طائفة من العقولات تبين أن من المقدمات التي نفت بها خصومها ذلك مما هو فاسد معلوم الفساد بالضرورة عند التأمل وترك التقليد وطوائف كثيرة من أهل وما سوي نما طوائف نويكا وطوائف كثيرة من أهل الكلام يقدحون في ذلك كله ويقولون بل قامت القواطع العقلية على نقيض هذا المطلوب وأن الموجود القائم بنفسه لا يكون إلا جسما وما لا يكون جسما لا يكون إلا معدوما دا عبارة غوريجي تكتي هذا دا بل وفسران دې کې دا چې موجود قائم بنفسه بن تاسو ګورئ موجود قائم بنفسه بنوي لا يكون الا جسما مگر دا به جسم چې کوم هم موجود قائم وي نو دا موجود قائم به جسم الله جسم نو الله جسم شو نه جی نه تبتزانی وتوي خو اطلاق د لفظ د جسم په الله نه کوي او دې دا لیکي اطلاق د لفظ د جسم په الله کوي مطلب دا دی چې کوم شی موجود یا به جسم دی مطلب دی هر موجود به جسم ذات باری تعالی موجود نه راکه دا بل راکه وخت لګي منهاج السنه راکه په دې معنا سره په سلف کې چا غشته شیخ صاحب سلف کې چا غشته نه شیخ صاحب تا غټل خو یو سلفین راته وخه و چې هغه قائم به ذاتی تاسو ګورئ تاسو چې د بل عبارت زما تاسو
چې جسم په مان د قائم به ذاتی سلف کې یو کس اغسته یو حوال تا غټلې شیخ صاحب یو حواله وکړه یو عبارت نه انت نو بیا سلف کې نه دی اغستې شوی. قائم به ذاتی ولې اړ سلف کې دا سلف ابن تیمیه چې کله قائم تاسو ما ابن تیمیه چې کله القائم بذاته دا په معنا د جسم سره اخلي دا په معنا د جسم سره اخلي نو سلف دا په جسم سره اغستې دي نو ته د عبارت ترجمه وکړه صحیح شه الله د عبارتونو متبع الحق استاسفت متبع الحق ترجمه وکې او تعلیق په پس فاتحه نه لګي تعلیق پس فاتحه نه لګي اورګه چې زبر وباسو او کنه تعلیق پس فاتحه نه لګي غوري سویم جلد دی ذات کی خبر ده جلد سویم دی سلف کې چا نه دی جسم په یو معنا سم سلف نه دی په سلف کې یو کس نشي خدای چې هغه زجی وایا مړه څه خیر زجی وایا خبره سره اداره په جسم کې نفات او مثبتين روافض او نفات چې هغه د جهميه معطله او د معتزله او داخله شیخ الاسلام یو تحقیق پیش کړي چې کون د باری ليس جسما څوک چې جسم نه دی ليس هم المطالب الفطره بالبديهه ده بالفرض فطرت نه کېږي اصل کې دا چې بری کې غموز دی بری کې طول دی اول جلد نمبر 4 روان خورټه جلد نمبر 4 جلد نمبر 4 کې روبا سه تاسو 98 صفحه نا دا جلد نمبر 4 دا 98 نه دا تلويث کړه تلبیس جهنمی ټاګه نا 98 نه دا 614 صفحه 614 دراشة وإن كان هذا مستندا لهم كان قد حكى الاتفاق الأمم الذين يرفعون أيديهم في الدعاء على أن الله جسم صفحة نمبر 614 وحاصل هذا لازم نعم لاند فيقال له فيقال لا يمكن ان يكون هذا مستند أو لا يكون فإن لم يكن هذا مستندهم بطل هذا الجواب وصحة الحجة وثبت أنهم إنما رفعوا أيديهم إلى الله لعلمهم الضروري بأن الذي يطلب منه تحصيل المطالب وتيسير الأسير في تلك الجهة وإن كان هذا مستندا لهم كان قد حكى اتفاق الأمم الذين يرفعون أيديهم في الدعاء على أن الله تعالى جسم بیا د عبادت بس وی تیرا دا بیانو په تحقیق کړی دی هغه چل کړی ان دعوا ان الامم مجمع نه کنا نو تاسو چې ما ته پته راکوي نو چوک در زبط در کوم بیا ما ته ځان بدی ښکاري شیخ الاسلام د دې جواب کې څوک چې دا وایي چې تاسو الله تعالی څخه کوم چې دوی الله جسم دی تاسو رفع د ایدیو په دې بنا چې الله جسم نه چې دا څنګه تاسو خیر دی دوست بل جناب بل طرف ته خیر دی دا اوس نور ویني رو باسه وایم رو باسه دا شو بس لګ مخ لار شه لګ مخ لار شه دا صراحتا عبارت دی د دې حرکت په اړه یو خبره اورې غوړي چې نه دا ویجی په ځای حواله وایي اورې هكذا اذا قال الغالب ولولا الاستعمال لازم الحركه والاتفاق الحركه شيخ الاسلام فرمای وي دا د دې اطلاق مذکر کو چې په دې باندې اشاره خطا سبيا الله له بس بيا لا شيخ فإن الأمم المتفقين على رفع الأيدي إذا كانوا يعتقدون أن الله جسم هو قصد نجي نداس نري تاسو ما دي خبري باركون تقريبا تاسو بكبيا كان هذا من أبلغ حجج القائلين بالجسم لأن هؤلاء الذين يرفعون أيديهم فيهم الأنبياء وفيهم هذه الأمة التي لا تجتمع على ضلالة فصار ما جعله جواب حجة عليه وإذا كم څوک وایي چې مونږ لاسو چتو پورته طرف ته لا سوچتو نو دا الله جسم دی پدې کې وی انبیا تیر شوی
نو چې انبیا دي نو دا خبره صحیح راغلی ده تاسو وګورئ چې کنه تاسو ته زه چې خپل عبارتونه سم کړم بیا تاسو وته رد کوئ بیا لاړ شئ تاسو 616 نمبر صفحه ته دا لږ عبارتونه دي تاسو 616 ته لاړ دا اوس وګورئ ها د 616 نمبر عبارت تاسو پاسو کیږئ ومعلوم خير دا بس اخري عبارتونه ومعلوم ان القول بكون الله فوق العرش او انه يشار اليه بالايدي في الدعاء قول سلف الامه وعامتها وعامتها ديتا سوچ کوي دې کې دا کسی اوس نشته واذا كان هؤلاء كلهم يقولون بالمعنى الذي سميته تجسيما فلم يضر القول بذلك نو دا خو دی وایي کله ویلم لغون لاندې راشه سبا لغون لاندې وهو ما نكونه جسما عنده دې تراشه وهذا بلد واما ما نكونه جسما وهذا المعنى ما اتفق عليه سلف الامه وائمه وان تنوعت الفاظهم وجسو کوئی چې جسم دی نو دا ټیک ته چې جسم دی خو الفاظ په دې کې نه بدلیږي را بدلیږي نور دا خبره بالکل ټیک ده راضي وایي چې الله تعالی نه دا راضي وایي دې کې کم دی شیخ صاحب دا راضي وایي کم دی تلبیس کجی نه راضي تلبیس دا تلبیس دی وهذا المعنى من متفق عليه سلف الامه وائمتها ټول چې الله تعالی فرمایي نو کدو د دې څه وایي تاسو جی اوس لاړ شئ 227 نمبر صفحه ته جو سره دا صراحتونه لري 627 صفحه ته لاړ شئ دا ډېر لري مزه 627 ته لاړ شئ خپل ذهن به پوره کړي ګوره ها واذا كان كذلك لدينا چې تو صراحت غواړي نو بل صراحت ما سره نشته جبرائیل علیه السلام نه راکوزيږي واذا كان كذلك فنفي التجسيم لا يمكن ان يكون بنص ولا اجماع بل ولا باثر عن احد من سلف الامه وائمه جسم په دې معنی ده چې لاس ته چتیږي او ته نه نه دې کې خدا خبره نه ده دا کم ده دې کې دا خبره نه ده سیبا دا تا چې کوم خبره دې کې دا کم ده واذا كان كذلك فنفي التسوين لا يمكن نفي التسوين كنشي دي نبا ده سلفنا راغلي ده او نه ده 228 تاسو جيب زمان دا یو حواله وره 228 628 تلاش نه کنه دا خو د ټولي خیر تاسو بیا وکړئ 628 تلاش او کنه 628 تلاش 628 وحينئذ ديتا عبارة ثلاثة ډېر بندلې پاتې دي کنه دا ډېر بندلې پاتې دي وحينئذ ثلاثة شيخ صاحب 628 تلالي هغه ځان درسته ګورئ وحينئذ فلا يخلو مما يكون ما ذكره النفاة من لزوم التجسيم لهؤلاء المشركة حقا وباطلا فإن كان ذلك حقا كان التجسيم حقا إذ الإثبات للأسماء والصفات حق معلوم بالضرورة العقلية وبالنصوص اوسو شیخ صاحب هر ځای تقدیری عبارت ځان نه لګوي شیخ صاحب هر ځای عبارت لګوي ټول منو حتی جامع د ټول صفات لرا او دا ته علاوه صفات افعال دي کړو شیخ صاحب اقرا کا دیکھیں مالت اقرا کا صرف دا یو خبر او تخیم شیخ صاحب اجوای اثبات صفات او اسماء او صفات تقسیم وایي دا معنی د تقسیم بالکل موږ شیخ صاحب دې کوم ذکر دا خو دې دې الفاظ صفات خطر د جسم راغلي دا بحث دلته خو دې ذکر نشته صفات منم دې شیخ صاحب شیخ صاحب خو چې جسم تل اول ثابت کی صفت ده تل اول ثابت ده صفت لا الله کریم دې په کلام ته وایي شیخ سے پکے گئے ماں
څو علما هم الله دروغ ویل یو کې په تقزانی دي دروغ ویل په څو کتابونو ثابت راکنه کړل چې هغه وایي تقزانی کوم کې نه جوړه ده وخت دی وی شر العقائد کې ویلي دي چې تقزانی په عقیده کې وایا وایي دي کنه وای نه کړه وایا او مجازمت تاسو شیخ ریاض صاحب دې کې الله له جسم ثابت کړل شیخ ریاض صاحب هم ویلي الله الذي حرکت ثابت کړي جسم ثابت کړي دا شور مکه دا شور مکه پدې خپه کېږم لقد الواحد من ناحية والجسم هذا يقولنا كذلك هذا يقولنا وكذلك فيشكي الواحد منا إذا كان عالما قادرا كما يجب أن يكون حيا يجب أن يكون جسما فقولوا مصداق في الدليل تعالى قلنا هذا الذي ذكرته إنما وجب في الواحد منا لعلة أو تلك العلة مفقودة في الدليل تعالى وهي أن أحدنا عالم بعلم وقادر بقدرته فسوق الله عالم بعلم وقادر بقدرته شیخ صاحب شیخ ریاض صاحب تاسو ته خروج عن المبحث مکوي جسمیت د الله صفات تاسو دی دې راول لګره تاسو دا شیخ ریاض صاحب ما هو نه د څه چی شیخ الاسلام د اخیری کرا اسمو سبب خبرو تاسو اته صفات ته ومه نه کړه دا تاسو چا ویل ولې تاسو ته ټول باندې اذا طول ما اذا بحث بیا ها تاسو دا بل سفر وباسه جل نمبر کرو باسه بیا جل نمبر کرو باسه ها تاسو جل نمبر شیخ کرو صاحب باسه باندې بیا بحث وکړو کنه موضوع اے لکه تاسو خپل موضوع نه جل نمبر کرو باسه شیخ صاحب ماړه تاسو کیسه خبرې شو هغه حصر استقرایی دی شیخ صاحب حصر استقرایی باندې ځان کوی کا موږ چې د معادله کو د وو اته سره نورم منو صفات الله صفات الله اے لکه تاسو چپ شئ شیخ صاحب زه دا یو حواله درکوم جی اسمان منو صفات منو ریاض الله استاد ماړه چپ شکا دا ما دا خبره بزما دا یو حواله وره ابو عافیه جیل نمبر 4 روباسا شیخ صاحب تاسو له یو روباسه جیل نمبر 1 روباسه تاسو جیل نمبر 1 روباسه تاسو جیل روباسه تاسو علماء دا خبره کوم جیل روباسه ابو عافیه جیل نمبر 4 नीना 98 सफर उबास जेल नंबर 4 98 واللغة تدل على ذلك فإن هذا اللفظ وهو اللفظ الصمد يقتضي الجمع والزم كما يقال صمدت المال إذا جمعته وقد قال من قال من حزاق أهل الكلام وغيرهم إن هذا تفسير المجسمة لأن الأجسام نوعان أجوف ومصمت يا مسمة كالعظام منها أجوف ومنها مسمة فالحجر ونحوه مسمة قالوا ما هو चार في عبارة 99 روباس 99 دوانه فإن هذا اللفظ آخري كيل خلال شيء أو آخري كيل خنيو كيل خبور خلال شيء فإن هذا اللفظ وهو اللفظ صمد راغي يقتضي الجمع والزم كما يقال صمدت المال إذا جمعته وقد قال من قال من حزاق أهل الكلام وغيرهم إن هذا تفسير المجسمة لأن الأجسام نوعان أجوف ومصمت أجوف ومنها مصمت فالحجر ونحوه مصمت قالوا لمراد عمدها بورت ویلي دي شي صحابه تابعين وقالوا وهذا يقتضي انه جسم مصمت لا جوف له نجي دا عمده بعينه ویلي دي ها एक नंबर भाषा डबल देने के और ददी देने के
دبل زینه کې نه نه دبل زینه الجواب الصحيح لا 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 دې تراشه زما باغې شو دغه ځای کې د سمد معنی ټیک کړی دا او کنه دل تراشه إذا هو تفسير المجسمات لأن السنة نوعان أجوب ومصمت كالعظام منها أجوب ومنها مصمت منها حجر ونحو مصمت قالوا ذا حزاق أهل كلامين حزاق اهل کلام نه مراد د نه د حزاق اهل کلام نه مراد او دا یو حواله ده دا یو حواله تکینا دا یک نمبر حواله رو باسه بیا پاتې جیل نمبر کې رو باسه د دې کو سره مراد تاسو جیل نمبر کې رو باسه شیخ صاحب هم دا خبره رو باسه جیل نمبر کې صفه وهذه الصفه تستلزم امتناع التفرق عليه وأن يخرج منه شيء إذ ذلك ينافي السمدية وهو مما احتج به أنه جسم مصمت وقد ذكر خلق خلق ذا وجه ذلك في المصمت څنګه دا چا ویلي یا خدای تاسو خو وروسته ما پرې دي چې هغه بیا عبادت کې تاسو ته سوې نه 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 تاسو وګورئ وأجاب وقد ذكر المؤسس في حجج مناديه وأجاب عن خصوصية الكلام على ذلك إن شاء الله وقد قال زما خبر د دې نه شروع ده زما د دې نه شروع ده شیخ صاحب وقد قال أبو القاسم الطبراني لما روى عبارات الصمد قال وهذه صفات كلها صفات ربنا جل جلاله ليس يخالف شيء منها يعني هو مصمت الذي لا جوهر له چې الله تعالی ډډ نه دی يعني الله تعالی ډډ نه دی الله تعالی داسې جسم راغلی دی چې کلک جسم راغلی دی وهو الذي لا ياكل الطعام وهو الباقي بعد فناء نجدا دا څنګه جسم مصمت الله تعالی شیخ الاسلام کو دلیل وی شوی دی چې الله جسم مصمت دی صمد دا د څه څه کوي بیا ورته وایي دا چې وقال ابو القاسم نو ستاسو خیال چې راځي په دې باندې شیخ صاحب ستاسو خیال چې راځي په دې باندې دا دلیل نشي چې الله جسم مصمت دی لا حول ولا قوه ابو تسری نبی راضی خو په دې باندې رد کوي دې راو لګي دوی چې الله جسم مصمت دی او بیا په دې عبارت نقل نه کوي او نقل کوي رب پکې وایي چې چا په دې جسم مصمت یې رد کړی لا 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 دا عبارت جسم کو صراحت موجود راغلي دي زمونږ په مثبت کې جګړه نه ده زمونږ په جسم کې جګړه ده چې جسم مثبت دا سوی مثبت نه جسم مثبت کې خبره راغلي ده نه 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 جسم مثبت کې خبره ده جسم مثبت بس شو خلق به اور ان شاء الله شو دي او تاسو منځ کې وقفه کې بل باسه محمد علي خو دې شینه پکې نو هغه د پاره څنګه اذن شي وا بس کا کنه خیر شیخ صاحب